بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزتمندو کتونکو، تاریخ کې د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ مابین کې سخت اختلافات تیر شوي دي. دې اختلافاتو له مختلف وختونو کې مختلف خلکو هواګانی ورکړي دي. هغې نه یو ناشنا شی جوړ کړی دی او د امت مسلمه په ذهنونو کې هغه اختلاف او داسې ګمبیر ایښودی دی چې بعض اوقات سنی مسلمان هغه هم امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ پسې نزیبه خبري وکي، ګستاخي وکي. مونږه او بلکې هغه ملګري چې کوم هغه موږ سره مستقل رابطو کې هغه سوالات را لګري چې یاره که دغه اختلاف باندې تاسو لږه روشنايي واچوله او حقیقت هم د امت ته ښکاره کو، نو ډېر سوالات جمع شي. مونږه جامع بیت العلم محتمم حضرت علامه مولانا مفتی محمد طاهر سلمه الله تعالی هغه هم دعوت ورکړی او دا خبر هغه ته مونږه وړاندې کړه چې د اختلافات چې کوم دغه مابین کې تیر شوي دي څه حقیقت لري، تاسو موږ له وخت راکئ. مونږ هغه سوالات د ملګرو چې کوم را لېږلي دي د هغې جوابات هغې ته ورکول غواړو او کما حقه هغسې خبره به کول غواړي چې کومه حقیقت مبني ده 100% صحیح ده. نو کوم سوالات چې راغلي دي دا خو ډېر زیات دي. مونږ دا اراده وکړه چې دا به مونږ قسطونو په بنیاد باندې یو سوال دو سواله فی کلیپ کې شیر کوو او دا ټول چې څومره ملګري دي چې هغې د دې تمه دي چې یاره مونږ ته دا جوابات میلاو شي انشاءالله. هغو ته به چونکې دا سوالات زیات دي په یو کلیپ کې کېږي نه، نو دې وجې نه مونږ دا قسطونو باندې کړو. نو دا د هغې ړومبنی قسط دی او په دې قسط کې مونږ مفتي صاحب نه یو دو تپوسه کوو انشاءالله العزیز. باقي سوالات چې کوم دي هغه به باقي قسطونو کې تفصیل سره راځي، تاسو ته مونږ شیر کوو. مفتی صاحب د یو ملګري تپوس کړ دی چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ او حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ، امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ خلافت بیت نه انکار کړو، هغه د خلافت بیت نه کو. د دې متعلق لږه تفصیل مونږ ته وکړئ او ورسره د جنگ صفین باره کې هم ذکر کوي د دې سبب څه وجې نه دا شوی په دې باندې مختصر رڼا واچوئ او باقي سوالات چې کوم دي انشاءالله مفتی صاحب د بیا بل قسطونو کې تاسو نه تپوس کوو. جزاک الله خیر. بسم الله الرحمن الرحیم. امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د خلافت د بیعت نه انکار نو کړي. ها، امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د خلافت بیعت فورن نو کړي، تاخير سره کړو او داغه وجه دا وا چې امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ چونکه داغه یو موقف او موقف دا چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه شهید شو. نو حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ هغه ټیم کې چونکه گورنر وو، نو حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ داغه موقف دا چې اول د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د هغه قاتلان را اونې سل شي او غیله د سزا ورکړي شي، داغه نه پس په بیا بیعت وکړي شي. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ داغه موقف داو چې چونکه حالات اوس ټیک نه دي، اول حالات هغه سنبالول پکار دي، معنا امن قائمول پکار دي او بیا ورپسې د قصاص مرحله را او دا اختلاف د دې اجتهادیو دواړه صحابه کرام هغه بالکل د حق طلبګارو، خو چونکه حالات او فتنو د وجنا معاملہ هغه جنگ صفین هغه ته ورسیدا. دواړو حضراتو اجتهاد کړو او د دواړو نیتونه هغه صحیح دي. ها، باقی جنگ صفین هغه د پاره سبب خدا نو، جنگ صفین د پاره اصل سبب حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ چې کله 35 هجری کې هغه شهید شو، داغه د شهادت نه بعد چې داغه د قصاص کومه معاملہ ونه دي کې اختلاف راغی او هغه اختلاف بیا اصل سبب شو د جنگ صفین. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ هغه خلیفہ جوړ شو، داغه فلاس باندې خلکو بیعت وکړه
نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دا غي موقف دا چې اول حکومت سنبالول او حالات ټیک کول او بیا د قاتلانو تلاش کول او بیا پاغي باندې قصاص جاری کول کچاري مونږه فورن دغه عمل وکړو او قاتلانو له سزا ورکو. نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ موقف دا چې نور موږ سره د وینې د تویدو چونکه خطر وا. د امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ دا غي موقف دا چې نا د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ قاتلانو ته سزا دې ملاو شي او چې غي ته سزا ملاو شو دا غي نه پس په بیا بیعت کو. د اختلاف اجتهاد د وجنه غلط فهمای اگر ورو سیوا شوي بعضی باغیان خلق اغی دا یو مقوم دا او دواړه لخر یغی یو بل ته مخامخ تر دې پوري چې د جنگ صفین دا غي واقعیا غ پیشوا دواړو طرفونه اجتهادي اختلاف دینی دشمنی یا اقتدار داغي د پاره دینه لګیا. دواړو طرفو ته اجتهادي اختلاف او دواړه فریق هغه قابل احترام او هغه معذور بلکې دواړه فریق داغي نیت بالکل نه کو. دواړو فریق مبارک حسن ځوان ساتل دا موږ د پاره واجب دي.